چې د سجدې صحیح طریقه څنګه ده. مونږ هم نن سجدې کوو خو الله مو دې معاف کړي دا څنګل مو د پتونانو سره لګي خېټه مو د پتونانو سره لګي او وایي چې سجده مې وکړه د چا به دا ځایونه په ځمکه باندې لګي داسې او چې سجده مې وکړه په سجده کې خو چې دا ځای ولګېد دنې دا لاس او داسې د سجده وکړه. یاد وساته د دې مثال نبی علیه السلام د سپي سره ورکړی نو دغه سجده د الله په دربار کې نه قبلیږي. بعضې علما دې ته حرام وایي دا سجده به نه کوي دا حرام دي. سجدې طریقه څه ده؟ سجدې طریقه دا ده چې ته به خپل لاسونه دا به داسې راولې او دا مخ دا به دې په منځ کې داسې کېږي او لاسونه خول طریقه دا ده. دویمه دا چې دا ځایونه دا به د ځمکې نه اوچتي او دا څنګل به دې د پتونانو نه اخوئ او دا ترخونه چې دا ستا قلو وي چې سپینوالی د دې شا طرف نه خلکو ته ښکاري. اوس خو مونږ کپړې اچولي وی نبی علیه السلام به دا سپینوالی ښکارېدو دومره به دا لاسونه مبارک کولاو کول. بعضې خلک سجدې ته لاړ شي لاسونه یې د سینې سره یو سر یې مخکې دا هم غلطه ده. دا چې ستا مخ لاندې په جمع کې لاسونه معمولي غوندې راغونډ کا ځکه نه چې بل ته تکلیف وي خو بیا به هم د ځمکې او د پتونانو نه لرې ساتې او بله دا چې خېټه به دې د پتونانو نه جدای زمون خېټ هم د پتون سره لګېدلي ماشاءالله دا خو ډېرې وړې هم شوې که نه اوس اخر دې زما وله ته مه ګورئ نو دا خېټې اوس وړې هم شوې دا به دې هم پتون نه جدای